أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. سورة نساء آیات نمبر 122. لكن الراسخون لیکن فاخ کسان فی العلم فعلم کی منهم لدوین والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک اوی ایمان راوړي په هغه څه باندې چې تا ته را نازل کړل شوی و ما انزل من قبلک او په هغه څه چې تا نه مخکې نازل شوی والمقیمین الصلاة او قائمون کی دی الصلاة دل مانزه والمؤتون ورکون کی دی زکات د زکات والمؤمنون بالله واليوم الاخر او ایمان لري په الله تعالی او د قیامت په ورځ باندې اولئک دغه خلق سنؤتیهم جردی چې موږ به ورکو دوی لره اجرا عظیما لوی اجر. د دې آیات د مخکنی آیاتو سره مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې الله تعالی د اهل کتابو د قبیح صفات یادونه وکړه او د هغوی بدی او غلطی او بد صفات یې بیان کړ. په دې آیاتو کې بیا په دوی کې د هغو کسانو یادونه کوي چې الله تعالی هغوی ته په علم کې پخوالی ورکړي او د هغه علم د مقتضا مطابق یې عمل کړي، نو د هغه په برکت الله تعالی ورته د نبی علیه السلام پر شریعت د ایمان راوړلو توفیق هم ورکړي. نو د هغو اهل کتابو یادونه ده چې هغوی ایمان راوړي، لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه، اسید او ثعلبه رضی الله عنهما. نو دې را روانو آیاتونو کې د دوی په ارتباط یادونه کوي. لكن الراسخون فی العلم، لیکن هغه اهل کتاب الراسخون فی العلم چې په علم کې راسخ و، یعنی د علم مطابق عمل کوي او په همدې کې مضبوط و چې د همدغه عمل د امادګۍ په وجه الله تعالی حق ورته واضح کړي او منلې ورته آسانه کړه چې هغه نو دا والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک او ایمان لراوړي بما فاغ انزل الیک چې تعالی را نازل کړل شوی دی وما فاغ څباندې انزل من قبلک چې ستانه مخکې را نازل کړل شوی دی لکه تورات او انجیل او زبور. والمقیمین الصلاة او قائمون کی دی الصلاة دل مانزه. مقیمین دا عطف دی پر مؤمنون باندې، لیکن دلته منصوب راغلی دی، باید مقیمون راغلی وي. نو ایدا یا د امدحو د فعل په وجه باندې منصوب دی او یا دا عطف دی د بما انزل پر داما باندې، نو چون کې التبا جاره داخله ده نو دلته عمل کړي. والمقیمین الصلاة او قائمون کی الصلاة دل منزه. والمؤتون ورکون کی دی زکات د زکات. والمؤمنون بالله واليوم الاخر او ایمان لرون کی دی په الله تعالی باندې واليوم الاخر د اخرت فورز باندې اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. نو دغه اهل کتاب چې ایمان راوړي او یا دغه مؤمنان چې ایمان یې راوړي دي او دغه صفات پکې کې راغله، نو ژر دی چې موږ به ورکو هغوی ته اجرا عظیما لوی اجر. لوی اجر الله تعالی وای موږ بیا ورکو. اجر عظیم دا پر ایمان او صالحه اعمال الله تعالی انسان ته ورکوي او نفسي نجات الله تعالی د عذابونو څخه نجات پیدا کول دا په یوازې اسلامي عقیده او ایمان باندې کیږي. نو یو اجر عظیم دی چې په دې کې نجات او ثواب دواړه شامل دي، او یو نفسي نجات دی، یوازې خلاصوالی دی، دا یوازې په عقاید او ایمان کیږي. مطلب دا چې ایمان وی نو نجات راتلای شي، او که ایمان نو چې انسان هر څومره ډیر اعمال وکړي نجات نه پیدا کیږي. ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب
والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا يقينا مروحي كردي تالر إليك تالر كما أوحينا لك سنگش مروحي كردي إلى نوح ونوح عليه السلام لرا والنبيين من بعده أو هغا أنبياء لرا من بعده جداغنا ورستدي وأوحينا ومروحي كردي إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إسماعيل إسحاق يعقوب عليهم السلام والأصباط أولادية أنبياء وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان أو عيسى عليه السلام أيوب عليه السلام يونس عليه السلام هارون عليه السلام سليمان عليه السلام وآتينا داود زبورا أو مرور کړیو داود عليه السلام ته زبورا زبور. د دې آیاتونو د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادي چې دام د يهودو او اهل کتابو د یو سوال جواب دی. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د دې آیات په شان نزول کې لیکلي دي چې يهودانو کې یو ډله پیغمبر علیه السلام درا او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په الله قسم تاسو په دې باندې پوهیږئ چې زه د الله تعالی رسول یم. نو دی ورته موږ خو په دې نه پوهیږو چې ته د الله رسول یې او موږ دا وایو هم نه چې ته د الله رسول یې او بل کته د الله رسول وای نو ولی یو دم پر تا باندې کتاب نه را نازلې دي. یعنی ستاسو د رسالت لپاره موږ ستاسو څخه د دې مطالبه کوو چې باید پر تا باندې یو کتاب جملتن واحدتن په یو پلا را نازل شي. دا چې پر تا باندې په یو پلا یو کتاب نه دی را نازل شوی نو موږ تا پر رسالت نه تسلیمو. پر روان آیات کې الله تعالی د دوی جواب کوي او جواب الزامی جواب ورکړي. الزامی جواب دی ته وایي چې تخپل مدعی په هغه سوال کې را وګرځي د جواب پر ځای باندې د خپل ملامت سي. نو دیر روان آیاتو کې الله تعالی فرمایي چې شا کوم انبیاء ته چې موږ کتابونه ورکړي او ټول په یو پلا ورته نازل سیو تاسو د هغه څه مطالبه نه کولې. نو دغه مطالبه چې تاسو ما څه وس کوي د پوره کتاب د نازلې دلو کوم انبیاء ته چې ما څه مخ کې پوره کتاب ورکړل شوی او الله ته هم تاسو دغه مطالبه کول. نو کچیر تاسو دغه مطالبه بر حق وای نو ما به یو جواب درکړی. لیکن تاسو دا طبيعت او عادت دی کوم انبیاء ته پوره کتابونه ورکړل شوی او پرغو هم دغه سوالونه او اعتراضات کول هغه هم نه منله او هغه ته مو عقیده نه درلود. او کچیر دی دا وایي چې تا ته وحی کیږي نو دا وحی خو څه نوې خبره نه ده. ستانه مخ کې هم موږ ډیرو انبیاء ته وحی کړی نو وحی خو هر پیغمبر ته راغلی. البته کچیر تا ته موږ وحی په مختلفو طریقو باندې کوو لږ کتاب در ترا نازلو نو دام څه نوې خبره نه ده. په نور انبیاء کې هم موږ د دې وحی سلسله په مختلفو طریقو جاری ساتلې. چاته به پوره کتاب ورکي چاته به مسدد خبرو کولو وخت ورکي او چاته به ملائکه را واستول. نو دا سلسله د وحی په مختلفو طریقو د نور انبیاء سره جاری ده. کدی دغه وجه د دې بولی چې موږ ځکه پر تا ایمان نه راوړو چې تا ته کتاب یو پلا نه دی نازل شوی نو دا خبره پر نور انبیاء باندې هم راځي. نو په دې سره د دوی جواب الله تعالی کړی. نو الله فرمایي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني ته یوازنی پیغمبر نه چې موږ لېږلې بلکې د دې سره سره نور انبیاء علیهم السلام هم موږ لېږلې دي. نو إنا أوحينا إليك نو یقینا موږ وحی کړی دي تعالی كما أوحينا إلى نوح لکه موږ چې نوح علیه السلام ته وحی کړی والنبيين وانبياء عليهم السلام ته من بعده داغن ورست نوح عليه الصلاه والسلام ته موږ دغه سی وحی کړی دي لکه لا تا ته چې مکوي هغه ته موږ داسې مستقل کتاب نه دی ور کړی چې په یو پلا دی ور باندې را نازل شوی بلکې ستا کتاب خو په اخر کې تام سو هغه ته موږ د کتاب په شکل کې ترپای وحی ور کړی هم نه. والنبيين من بعده او هغه انبیاء لنا من بعده چې د نوح عليه السلام نه ورسته
سوال دلته دا کیږي چې د نوح علیه السلام نه مخکې خو هم انبیا تیر سیو لکه ځینې علما وایي چې ادریس علیه السلام او آدم علیه السلام خو بل اتفاق مخکې نو دلته قران کریم کې الله فرمایل چې والنبیین من بعده او هغه انبیاء ولر من بعده چې د نوح علیه السلام ورسته یعنی وحی د نوح علیه السلام د زمانه سره شروع شوی او د دې څخه چې مخکې نه وي جواب یې دا دی چې مخکې هم وحی وي البته د نوح علیه السلام نه مخکې پر کوم قوم عذاب نه دی راغلی ودی په دې خاطر باندې چې په هغه کې دین په کامله توګه نه وښکارا سو نو الله تعالی تر څو پر هغه باندې دین پرش کار کړی نو عذاب نور کاو او بلدا چې حضرت آدم علیه السلام سره د دې چې د الله تعالی د طرفه پیغمبر عمده کار د دنیا آبادول او نظام جوړول ولې چې اول د واره د دنیا جوړشتو ورسته بیا انسانانو ته یو نظام یو قانون چې جاری شوی دی او پر نه منلو عذاب راغلی دی هغه د حضرت نوح علیه السلام د زمانه څخه شروع شوی نو وحی خو وی لیکن د عذاب د نه منلو په صورت کې چې عذاب شروع شوی دی هغه د حضرت نوح علیه السلام او دغه ورسته زمانه څخه شروع شوی نو النبیین من بعده او انبیاء علیهم السلام ته من بعده دغه ورسته چې په هغه کې د بعض نمونه نو دادي واوحینا الی ابراهیم او موږ وحی وکړې ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق و یعقوب اسماعیل اسحاق یعقوب علیهم السلام ته والاسباط دا هغوی اولاد لره یعنی هغه ته د یعقوب علیه السلام په اولادو کې چې انبیا و هغوی ته هم وحی کړی و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان او عیسی ایوب یونس هارون و سلیمان علیهم السلام ته دې ته هم وحی کړی او وعاتینا داوود زبورا وعاتینا او مجور کړیو داوود علیه السلام ته زبور یعنی د وحی مختلفی طریقې چنانچه یو طریقه دا و چې حضرت داوود علیه السلام ته کامل کتاب زبور ورک او د دې څخه علاوه نور انبیاء او تحمل وحی کړي او رسولا وایدابا د ارسلنا د پیله فواجبانی منصوب وي یعنی وارسلنا رسولا نور رسولانم لېږلي و او تحمل وحی کړي قد قصصناهم عليك چې دا هغوی واقعات موږ بیان کړي دي عليك پرتابانی من قبل مخکي ورسولا او بعض رسولان ته هم موږ وحی کړي لم نقصصهم عليك چې دا وی واقعات موږ نه دي بیان کړي پرتابانی وکلم الله موسی تکلیما او خبري وکړي الله عزوجل موسی د موسی عليه السلام سره تکلیما وخبرو کولو سره یعنی دا د وحی سلسله ډیره په خواني سلسله ده او طریقې ډیره مختلفې د ډیره په خواني زمانه سره روان نو دا د دوی سوال مطلق حماقت او تحکم او سرزوری ده پر حقیقت باندې نه دی بنا او د دې څخه علاوه نور رسولانو ته هم وحی کړي وي چې داسې رسولانو چې رسولان بعض رسولان قد قصصناهم مرضى واقعات ته بیان کړي و لکه سوره انعام کې یا نور مکی سورتون کې چې الله عزوجل د هغه یادونه د پیغمبر علی السلام ته کړي من قبل مخکی ورسولنا او بعض نور رسولان هم موږ لېږلي و لم نقصصهم عليك چې موږ د هغه واقعات او قصص پرتا بیان کړي نه نو همداننګ په دغه انبیاو کې چې موږ وحی ورته کوله یو موسی علی السلام چې الله فرمایي چې د وحی یو طریقه هم دا و چې وکلم الله موسی تکلیما خبري وکړه الله عزوجل د موسی علی السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره یعنی همدا موسی علیہ السلام صاحب د وحی او موږ د هغه سره په یو جلا طریقه هم خبرې کړې وي حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه څخه حدیث امام قرطبی رحمه الله را نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د انبیاو ټوټل تعداد 1,40,000 او په دې کې 313 کسان رسولان دي او اصحاب شریعت دي یعنی هم نوې شریعت او هم نوې کتاب ورکړل شوی نور انبیاء علیهم السلام داسې و چې د مخکنی نبی تعالی او طریقه به تعقیبول
نوې شریعت او کتاب به نور کړل شوی. نو دې کې بیا د لقمان رحمه الله او دا غرنګه د خضر علیه السلام په ارتباط باندې د علماو اختلاف، څوک د انبیا بولی او څوک اولیاء بولی. نو په دې خاطر باندې علماو دا قاعده یې شته چې 1,40,000 زیات او کم انبیا علیهم السلام. وکلم الله موسی تکلیما او خبره وکړه الله عز وجل موسی د موسی علیه السلام سره تکلیما خبرې کول. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسولان ولېږلي دي مبشرین په داسې حال کې چې زیری ورکوونکي دي، ومنذرین په داسې حال کې چې بیرونکي دي، لئلا يكون د پاره د دې چې نه دي للناس خلق لرا على الله فالله عز وجل باندې حجة سدلل بعد الرسل واستدر انبیاء. وكان الله عزيزا حكيما او دی الله عز وجل عزيزا غالب حكيما د حکمت خاوند. نو د دې رسولانو د لیږلو اصل مقصد بیانې چې د انبیاء علیهم السلام ولې لیږل. په دې مبارکو آیاتونو کې الله عز وجل مقصد بیان چې دا موږ دې د پاره ولېږل چې پر ایمان راوړلو د نجات زیری لري، چې څوک ایمان راوړي نو نجات به پیدا کړي، د دې زیری ورکړي. او پر ایمان نه راوړلو یعنی پر کفر باندې د عذاب یادونه ورته وکړي چې د کفر په صورت کې عذاب دی، د دې څخه خلک وبېري. دا موږ دې د پاره د انبیا ولېږل ځکه چې د قیامت په ورځ بیا ستاسو حجت پر خدای پیدا نشي، چې تاسو بیا عذر وکړي چې دا شیان قبح او حسن خو مشتفع عقل نه معلومې دي. ډیر داسې شیان و چې قباحت او شوالی په عقل سړی ته نه معلومې دي. نو انبیا موږ درواستول هغه د شیخ بدی او شوالی درته بیان کړي. نو که بیا هم سړی ایمان را نه وړي نو پر الله تعالی به حجت بیا د قیامت په ورځ نه لري. الله فرمایي د دې ټولو انبیاو د لیږلو غرض او مقصد دا دی چې موږ ولېږل رسولان مبشرین زیری ورکوونکي پر ایمان باندې د نجات، ومنذرین او بیرونکي پر کفر باندې د عذاب څخه، لئلا يكون د دې د پاره چې ندي سي للناس خلق لره على الله پر الله عز وجل باندې حجت بعد الرسل ورست د رسولانو تر لیږلو. پر الله تعالی خو د چا حجت نسته، خو ظاهرا هم باید د خلقو حجت پیدا نسی. نو الله تعالی د دې ظاهري حجت د ختمولو د پاره هم انبیاء علیهم السلام راواسته. ولې کچیر نه وای راستولی نو به د قیامت په ورځ یو چا دا سوال کولای چې موږ ته خو د ډیر شیانو شواله او بدوالی په عقل نه معلومې دي، نو دې کې زموږ څه قصور دی، موږ ته خو غلطی نه معلومېدله. نو الله تعالی په دې باندې دا بهانه بند کړه. وکان الله عزیزا حکیما او دی الله عز وجل عزیزا پر غالب حکیما د پر حکمت خاوند. الله تعالی پر غالب دی یعنی بیل رسولانو د لیږلو هم دا کار کولای شو، لیکن دی کې حکمت ځکه الله تعالی حقيقي مالک دی، ظلم نه کوي. نو د دې د پاره چې د الله تعالی د شان سره ظلم نسته، نو په دې خاطر انبیا راواستول تر څو په دې انسانانو کې د حکمت سلسله جاری وساتي. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. د دې آیات شان نزول علماء دا بیان کړی دي چې دا يهودانو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وویل چې زستاسو د پاره رسول یم، او هغه انکار وکړي چې نه تزمر د پاره رسول نه. نو دې آیاتو کې الله عزوجل د پیغمبر علیه السلام د رسالت ثبوت پیشي چې دا پیغمبر علیه السلام دا یقیني د الله تعالی پیغمبر دی، او د شاهدی د پاره خپل شاهدی ورکړي، او بیا ملائکه شاهدان پر ګرځي، او بیا د خپل کتاب شاهد پر ګرځي. څومره پوخ شهادت دی. لكن الله عز وجل يشهد شاهدی ورکړي بما انزل الیک، بما فهغت انزل الیک چرا نازل کړي دي تعالی، انزله اغرا نازل کړي دي بعلمه په خپل علم سره، والملائکه ملائکه یشهدون شاهدی ورکوي
وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله عز وجل د گواهی په اعتبار چې الله تعالی شاهدی ورکی بس الله تعالی کافی دی د اثبات نبوت محمدیه صلی الله علیه وسلم د اثبات خبره کوي لیکن الله عز وجل یعنی د هغوی د شبهه کافرانو شبهه کوله د هغوی د شبهه د جواب په ارتباط دا ورته وایي ولو که هغوی د دې جواب سره سره بیا هم ایمان را نوړي لیکن الله عز وجل یشهد گواهی ورکي بما فزرع د هغه څه انزل الیک چې را نازل کړي دی تعالی یعنی قران ته تر نازل کړي نو یو خو الله تعالی شاهدی ورکي او د شاهدی دلیل یې دادی چې تا ته قران را نازل کړي او دا قران داسې معجز کتاب دی چې هیڅ چا مقابله نه کړي بلکې دا قران داسې نه دی چې هسې را نازل شوی دی بلکې انزله بعلمه الله تعالی غره نازل کړي دی بعلمه په خپل کامل علم سره یعنی چې هغه وحی دی او معجز کتاب دی چې دا ستا پر نبوت باندې یو عظیمه معجزه ده نو اوس چې یوازې الله تعالی ستا پر نبوت باندې شاهدی ورکړه او خپل کتاب یې ستا پر نبوت دلیل وګرځاو ستا د پاره بس دا کافی ده همدا ثبوت ستا د پاره کافی دی چې ستا پر نبوت باندې یو واضح دلیل دا که څوک منی کې نه منی نو پاغه باندې چندانې باک مکه خو کتب عن ستا زړه دا غواړي چې یا باید یو څوک یې ومني او یو بل څوک هم شاهدی ورکړي نو بیا انسانان څه اعتبار لري دا خو اسی د ردی د ټکوري دي تر دوی بهترین مخلوق چې په یو ثانیه کې په یو لحظه کې د خپل رب نافرمانی نه کوي ملائکه هغه ستا پر نبوت شاهدی ورکي ته ولې پریشان او ایمان لرونکي مؤمنان ستا په نبوت شاهدی ورکي الله فرمایي والملائکه یشهدون او بل دا چې ملائکه شاهدی ورکي گواهی ورکي او اصل خبره خدا ده چې وکفا بالله شهیدا کافی دی الله عز وجل شهیدا په گواهی ورکول سره بس الله تعالی کافی دی په شاهدی ورکول کې د چا تصدیق او تسلیم ته حاجت نشته بس یواز الله تعالی کافی دی نو کزینی احمقان نبوت نه مني نو د هغوی په وجه باندې سړی ډیر پریشان کیږي هم نه صدق الله العظیم